چې د دې فیصلې نه موږ خبر شو اوس اچانک خبر شو، مخکې راته پته هم نه وه. نو زما ماشومه ډېره زیاته ډسټرب شوه او هغې وویل چې ما نه خو هغه شته کار هم هېر شو، دا فیصله دومره اچانک ولې وشوه. بله خبره دا وکړه چې ما ته زه په خپله پریشانه شوم چې دا ماشومه به د حالونو ته بوځي څوک، ځکه چې زموږ خو خپل سکول ته تګ راتګ دی د روزانه نږدې دی راته سکول موږ ته نږدې دی دا خپل چې کوم کې سبق وایي، او اوس یې ولا حال پله دې ورکړی دی نو هغې ته تلل موږ ته ډېره ګرانه ده. بله خبره دا ده چې دا څه ماشومان یې زموږ چې کوم یې د تره بچي یې دي د ماما لوڼه یې دي هغه په خپلو سکولونو کې امتحان ورکړی دی لکه حال ورکړی دی، دې له یې بدل کړی. نو دا ماشومه وایي چې دا ولې زموږ سکول ما ته به اوس ټول وایي چې ستاسو دا سکول بدنام و ستاسو دا حال بدنام دی، که دا څه وجه ده چې ستاسو حال یې بدل کړی. نو په دې زما دا ماشومه ډسټرب ده. هغه وایي چې کیدای شي زه د امتحان ورنه کړم. نو زما دا پر زور مطالبه ده د حکومت نه چې دا فیصله دې واپس واخلي. موږ ټولې دلته موریانې راغلي یو، ټولې پریشانه دي، نور هم دي موږ سره ملګري. هغې وایي چې دا فیصله دې واپس واخیستلی دي شي او که کوي نو دا بیا یو 2 کاله مخکې فیصله وکړي او د هغې نه پس بیا پرې د هغې عمل وکړي. فرخنده بیبي د یو مور په حیث باندې ستا ماشوم سکول ته راځي، لکه نور لرې پرتې علاقې موږ په ذهن کې کښېنوو، دغه جینکۍ راځي سکول ته، ستاسو په خیال باندې سکیورټي کوم خدشات ستاسو په زړه کې دي؟ دغه ټولې خبرې اوس موږ دغه کې وکړې، زموږ مشرانو دا دلته وکړې، دا کومو پیرنټس چې مخکې وکړې چې د هغې ماشومه د یو 15 کالو یا د 14 کالو ماشومه خو هسې به نور وروڼه خویندې به ورسره خپل ګاډۍ به یا به د سکول بس و نو هغې به راورسولې. اوس دې امتحان له هغه یوازې ده، یو ماشومه د کور نه یوازې ده. نو هغه یا چې پلار به خپله نوکري پرېږدي او هغې سره به ځي د 10-12 ورځې، یا به مور د کور کار پرېږدي او هغه به ورسره ځي. موږ ته دا ډېرې مسلې دي. زموږ ګاډي خپل شته نه، د ډېرو خلکو ګاډي نشته، چا سره د ګاډي سهولت نشته. نو موږ حکومت ته وایو چې دا څنګه چل به وي، دا ماشومان به څنګه راځي، دا ماشومان لکه پیغلې جینکۍ دي، د سکیورټي حالات تاسو ته پته ده په جوماتونو کې دماکي دي، نور حالات ټیک نه دي. نو موږ خپله ماشوم به یوازې دې حال ته څنګه رالیږو؟ موږ له دې حکومت د دې جواب هم راکړي که نه. ډېره مهرباني فرخنده. ډېره مهرباني.